وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی روډ سوال کړی دی چې ضربو کله لیکلی شي نو آخر کې دا واو د جمع نه بعد د الف لیکلی شي د دې څه وجه ده؟ وایي که د صیغې د جمع معلومولي خو دا صرف په واو ساکن ما قبل مضموم هم معلوم شو چې ضربو د جمع صیغه ده. الف ته کوم وجد دی؟ ګرانه وروره دا د دوو وجو نه راوړلی شي. د واو نه بعد د الف یو وجه دا ده چې د واو عاطفه او د واو جمع منځ کې فرق وشي. هغه فرق په دې طریقه وشي چې یاره واو عطف نه بعد الف نوي او د واو جمع نه بعد الف وي. ضربو، نصرو، کتبو، قتلو. دلته کې چې کم دی د واو نه بعد الف دی پته لګي چې دا واو د جمع دی، واو عاطفه نه دی. داسې کله کله کېږي واو جمع کله کله منفصله نوم راوړي، حضرو و نصرو. نو اوس وګوره حضرو و نصرو، حضرو کې د را نه پس هم واو دی او و نصرو کې هم واو دی. دواړو کې فرق څه دی؟ حضرو کې د واو نه پس الف دی نو دا واو د جمع شو. و نصرو کې د واو نه بعد نون دی، و نصرو، نو دا واو د جمع نه دی، دې ته وایي واو د عطف. نو یو وجه دا ده چې په ضربو یا د جمع په صیغه کې د واو نه بعد الف لیکي. نو یو وجه صرفیان دا ذکر کی چې فرق راشي په من د واو عاطفه او واو د جمع کې. یو وجه دا خلک وایي چې یاره ضربو کې د یا د جمع صیغه کې د واو نه بعد د الف ذکر لیکي چې د واو جمع او د واو واحد په منځ کې فرق راشي. لکه لم یدعو، دا د واحد صیغه ده. لم یدعو دې کې اصل کې واو لیکلی شي لم یدعو کې، لیکن الف ورسره، او لم یدعو چې د جمع صیغه وای نو بیا ورسره الف لیکلی شي. نو لم یدعو او لم یدعو کې دا فرق اسې نه معلومیږي، خو چې الف ورسره وکړي نو پته لګي چې دا واو د جمع دی، او چې الف ورسره ونه کړي تش واو راوړي نو پته لګي چې دا واو د واحد دی. دې د وجې نه ګران وروره الف ورسره راوړلی شي. د نورو ملګرو جوابات به سبا ځکه میلاویږي چې سفر یې مو کړي دي، ستړي یو، مطالعه به هم کوو.